د شرکای قربانۍ په باره کې د اهل سنت والجماعت موقف او کوم خلکو څخه تاسو شرکت کولی شئ، کوم خلک په قربانۍ کې ستاسو سره شریکېدی شي، د هغې په باره کې نن بحث دی. زمونږه فتاوا قاضي خان جلد 3 صفحه 290 ولو اشترك 7 في بدنة وواحد منهم مشرك كان الكل لحما. حضرت عبدالعزیز المعروف قاضی خان، امام ابو الحسن فخر الدین حسن بن منصور بن عبدالعزیز المعروف قاضی خان، وفات 592 هجری. فرمایي که چرته په اوخ کې وکسانو شرکت وکړو او یو د دیونه مشرکو، نو دا ټوله لحمه غوښه حاصله شوه او د دیو د قربانۍ دیو ته بل هیڅ څیز حاصل نشو، نو په قربانۍ کې د ځان سره مشرک سړی دا نه شریکول. دغه شان فتاوا علمگیری جیل 5 صفحه 304 کې دی ولو كان احد الشركاء ذميا كتابيا او غير كتابي وهو يريد اللحم او يريد القربة في دينه لم يجزئهم عندنا. کچرته د قربانۍ په شریکانو کې یو ذمی کتابی، ذمی هغه ته وایي چې د مسلمانانو په علاقه کې اوسیږي، ټیکس ادا کوي او دته مسلمانانو دارالحکومت د امن ذمہداری ورکړي او دا غیر اراده خو اسم غوخی یا بل څه مرادی قربت مرادی په خپل دین کې، یعنی يهودي دی په خپل دین کې قربت مراد دی یا غوخه مراد ده، نو زمونږ په نسبت باندې دا جایز نه ده. دا قربانی د ځان سبا مشرک ذمی که کتابی هر قسمه کافر چې یا تاسو د ځان سبا نه شریک کوئ. دلیل اول دا دی چې قربانی یو نیکی ده او قربت ده او د کافر نیکی دا قابل قبول نه ده. الله فرمای په سورة الحج 10 آیات کې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله تینا الله تغوخه دا نرسی، الله ته رسیدو والا سیس چې دی هغه تقوا ده او تقوا د کافر شته نو. دویم دا د قربانۍ نه مقصود غوښه نه ده بلکې ځان دی او ځان چې دی دا نه تقسیمیږي. څنګه چې روایت منګه مخکې لوستی د ترمذي جلد اول صفحه 250 یا باب ما جاء في فضل الوضحیه ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم. عائشہ رضی الله فرمایی عنها چې د الله په نزد د غټ اختر په ورځ باندې بل عمل زیات قربت نشتا تر دې چې یو انسان د الله جل جلاله د فار قربانی وکي وینه توی کی، یعنی وینه یو ځان ولدي، یو جسم هغه الله ته ذبح کول دي، یو زناور. او شرکای قربانی او دلته د کافر به یا مراد غوخی او یا به قربتی، نو غوخه خود قربانی مقصودی اصلی نه ده او قربت چې ده د کافر د پاره شته نو. دی وجه نه کافر او مشرک سره قربانی کې شرکت نه کوي. هر چې علی حدیث حضرات دي د دیو موقف هم واوري، دی وایي چې مشرک او کافر دا په قربانی کې شریکېدی شي. فتاوا علماء حدیث دیار لسم جلد صفحه یولسکم سل باندې لیکي سوال قربانی کی گائے کے حصص میں کیا کوئی بریلوی شریک ہو سکتا ہے جبکہ اس کا عقیدہ شرکیہ ہے؟ فتویٰ لگئی چې د بریلی عقیدہ شرکیہ دا، اگر اس کی شرکت جائز ہو تو مرزائی کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہ بریلی شرکیدہ شي نو د مرزائی یعنی کم چې د نبوت دعوه کړې وه قادیانې مرزائی داغه په دین چې یو سړی آیا هغه شریکیدی شي که نه شي؟ نو دی جواب ورکوي गाय वगैरह की कुर्बानी के हिस्से में बरीलवी अकीदा का शख्स शामिल हो सकता है। इसमें बज़ाहिर कोई कबाहत नज़र नहीं आती
क्योंकि इसके अकीदे की खराबी बाकी शुरका की हिस्स की हिल्लत पर असरानंदाज नहीं हो सकती, जबकि वो भी कुर्बानी सुन्नत या वाजिब समझ कर करता है। किसी हदीस में ये सराहत नहीं मिलती कि मुनाफिकीन मदीना को मुसलमानों की कुर्बानी में शरीक न किया गया हो। जब मुनाफिकीन की शिरकत हो सकती है तो बरील अकीदा इनसे बदतर नहीं, बल्कि रही मिर्ज़ाई की शिरकत तो इसके मुताल्लिक़ भी हराम का फतवा नहीं लगा सकती। बहरहाल अगरचे मिर्ज़ाई किताब व सुन्नत की रूसी काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज है, मगर इसका कुफर के अपने हिस्से के लिए खराबी का सबब बन सकता है। बाकी लोगों के हिस्सों पर इसका कुफर खारिज नहीं हो सकता। लेकिन चे द मिर्ज़ाए ता द ज़ान सब कुर्बानी की शरीक हो नु दागो द अकीदी खराबी पागा बांधे असरानंदाज कीदे शी, द बल मुसलमान पा अकीदी बांधे नशी कीदे नु मिर्ज़ायम पकी वही शरीक वले शी और बरीलियान त मुशरिकान वही और बिया फतवा वर्कई ची दाम द ज़ान सब कुर्बानी की शरीक वले शी। दास्तासु किताब मंग पचा पसी कंजली नदी कड़ी द चा प मशर पसिम कंजली नदी कड़ी स्तासु इबारत दे जिल नंबर 14 पतावल माय हदीस सफा युलस कम सल बांधी। नु जवाब मंग दा ورکو چې د دیو د دلیل خلاصه دا ده چې په یو حدیث کې صراحت منقول نه دی چې منافقین مدینه دا مسلمانانو په قربانۍ کې د ځان سره نه دي شریک کړي، نو د دې نه ثابتېږي چې مشرک په خپل قربانۍ کې شریکول جایز دي. موږ دا وایو چې د غیر مقلد کومه دعوا کوي چې مشرک په قربانۍ کې شریکېدی شي، نو دوی له پکار دي چې د دې دلیل ورکړي. دا ویلو چې منافقین د مسلمانانو په قربانۍ کې مسلمانانو یا د ځان سره په قربانۍ کې نه دي شریک کړي، د دې یو نقل موږ ته وښایي، یو حدیث موږ ته وښایي، نو بیا به ووایي چې شرکت جایز دی. دلیل نشي ورکولی، نو ستا دا طرز استدلال چې کوم دی د دې نه یې خدشات چې دي دا لازم کیږي. کم دلیل دی چې یو منافق قربانی د مسلمانانو سره کړي یا مسلمانانو د ځان سره په قربانۍ کې شریک کړي؟ داس دلیل خو نشته او قیامت تک نه آئیږي. دغه شانتي مثال دا دی. یو اول نمبر بعض خلک په اذان کې وای علی ولی الله و وصی رسول الله و خلیفۃ بلا فصل، دا اضافه کوي. که وساغي وای چې په یو حدیث کې د دې الفاظ هم من نشته، دا الفاظ ویل ټیک دي، نو آیا دا به دلیل قبلولی شي دا غیونه؟ نه به شي قبلولی، بلکې موږ به ورته وایو دعوه تا کړل دا ته به په حدیث کې موږ ته دا الفاظ ښیي، نو ته دعوه کوې چې بریلی او میرزایي په قربانۍ کې شریکولی شي، منافق د مسلمان سره په قربانۍ کې شریک شوی و، لہذا دلیل ستا په ذمه دی، زموږ په ذمه باندې نه دی. دویم دا دی چې بعض خلک هغه د جنازې نه بعد اجتماعي دعا کوي، او دغه خلک دلیل دا ورکوي چې په یو حدیث کې د جنازې نه بعد د دوا نه من نه دراغلی، دی وجې نه د جنازې نه بعد اجتماعي طور باندې لاس اوچتول دوا کول ټیک دي. آیا د دیو به دا دلیل قبلولی شي؟ نه به شي. ته دعوه دا کې د جنازې نه بعد دوا ده، دلیل ستا په ذمه باندې دی. دغه شان ته دعوه دا کې چې منافقین په قربانۍ کې شریک شوي دي، نو یو حدیث کې وښایه. دریم نمبر یو کس د سار 2 فرضو په ځای باندې 3 وکي او د ماسپښین د 4 فرضو په ځای باندې 6 وکي، او دلیل دا ورکي چې په حدیث کې د زیاتی رکعاتونه په صراحت سمن نه دراغلي، نو آیا دا دغه دلیل نه دی؟ بلکې ته چې اضافي کې د اضافي د پاره دلیل پیش کا. دغه شانته چې د منافق د قربانۍ شرکت د مسلمانانو سره اولینو دلیل پیش کړه د ځانې موای. شپږم نمبر مسئله د قربانۍ وخت. امام فخر الدین حسن بن منصور المعروف قاضی خان وفات 592 هجری په خپل فتاوا کې لیکي، فتاوا قاضی خان جلد 3 صفحه 211 او 213 باندې. ووقت الاداء لمن كان في المصر بعد فراغ الامام من صلاه العيد فإن ضحى قبل صلاة الإمام أو قبل أن يقود الإمام قدر التشهد لا تتم أضحيته. فأما أهل السواد والقرى والرباطات عندنا يجوز لهم التضحية بعد طلوع الفجر الثاني من اليوم العاشر من ذي الحجة.
د قربانۍ د ادایګۍ په وخت کې د ښار د خلکو دپاره چې کله امام د اختر مونځ وکړي او فارغ شي په دغې نه بعد به یې کوي. که یو کس د امام د مونځ د ادا کولو نه مخکې یا امام د تشهد په مقدار ناست دی، د دې تشهد په مقدار امام لا نه دی کېناستلی، دې نه مخکې قرباني وکړه، نو د ده قرباني صحیح نه ده. په کلو کې او په قلاګانو کې اوسېدو والا د هغې د قربانۍ وخت د 10 ذوالحجې د 2 صبح صادق نه شروع کیږي او ښار والا به مونځ کوي د امام سره او دومره ساعت به کینی د مونځ نه بعد لکه قدر تشهد چې امام کینی، یعنی دومره وخت د دې نه بعد به قرباني کوي. دلیل د برا بن عازب رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې سمعت رسول الله، ما د نبی علیه السلام نه واورېده یخطب خطبه ورکوله، فقال فرمایل ان اول ما نبدا